نو حضرت عباس د رسول الله مبارک هغه تر دې چې د نبی علیہ السلام د سره ډېر محبت او ډېر مینه وه. کله چې حضور پاک مدینه ته هجرت کوو او د مدینه انصارو سره بیعت کوو په مینا کې د یو غونډې شاته نو د عباس ولاړو. نو د مدینه خلکو ته وایي چې تاسو خو زما دارواره زمانه بوزئ دلته اگر چې دلته تکلیفونه ملاویږي او دلته سختۍ ملاویږي خو یو قوم شته په هغې دی مضبوط دی درون قوم دی د قوم د وجې دته څوک غږ نشي کولی. نو کدی تاسو بوت او دته چا څه نقصان ورسو نو ګورې دا تاسو چې کم خلق ناس یې زه بس تاسو نه تپوس کوم. او د زړه نه پټ مسلمانو بدر کې دی د کافرانو په صف کې ولاړو هغوی سره وتی و نو گرفتار شو او یا قیدیان بدر کې گرفتار شوي یو پکې دی چې کله گرفتار شو نو د قیدیانو متعلق بیا دا فیصله وشو چې دوه درې کسان په یو کوټه کې ځان سره انصار بوځي د مدینې خلک او ځان سره دیره کې نو دوی د لاسونو نه تړلي وو خپې چاته زنځیرونه اچولي وو چې ونه تښتي. اتفاق دا و چې د حضرت عباس په هغه کور کې دیره و چې د نبي علیہ السلام او د ده د کور منځ کې یو دیوال و. نو ام المؤمنین فرمایي چې رسول الله مبارک ټوله شپه خوب نه دی کړی کله به دننه کېده او کله به بار کېده کله به دننه کېده او کله به بار کېده. ما چې خدای څه چل دی چې حضور پاک له خوب نه ورځي وی پوه شوم چې د دیوال نه پورې غاړه کور کې حضرت عباس تړلی شوی دی او هغه زبیرګي کوله د هغه د زبیرګو د وجې رسول الله مبارک له خوب نه ورته. نو پیغمبر علیہ السلام کې خو انصاف او داسې به نه کول چې یو له سپارښ وکړي او بل نه کوي خپل سره ښه سلوک او بل سره بد سلوک دا نه. نو زه پوه شوم نو هغه ګاونډي ته مې سوال جواب ولګي چې تاسو وګورئ عباس بیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي چې هغې وکت نو د حضرت عباس دا مټې سختې تړلې وې درد یې کاو نو هغې وله مټې لږې نرمې کړې رسۍ لږه ډیله کړه نو عباس بیرګې بند شو د هغې نه پس حضور پاک وده شو. زما وروڼو بیا چې کله فدیه غشته هغې کې انصاف کړی دی ټولو ته یې وی فدیې راوړی جرمانه. عباس ورته وی د الله رسوله ما سره خو نشته وی ته به خپله م ورکې درواره به دې م ورکې د عقیل دا د علي صاحب ورورو دیم په جنګ کې نیولی شوی و د کافرو طرف ته دغه وخت کې ولاړو خپله به م ورکې د هغه به م ورکې وی ما سره کم دي وی نشته وی نه وی چې ته کله راتلې جنګ له نو تا خپلې ښځې ام الفضل له بټوه ورنه کړه تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم واپس به یې راکړې او که زه مړ شوم نو دا به ستا او ستا د بچو شي نه دې ده ورکړې. وی ورواره قسم په الله چې د الله رسول یې وی د دې بټوې نه یو زه خبر یم یو مې ښځه خبر ده او دا یې تا راته وی معلومیږي دا چې ته م الله په دې خبر کړې نو بیا ترې ډبل فدیه واخېسته. مینه یې ورسره څومره وه بس صرف یو دوه مثاله در کوم. یو ځل حضرت عباس راغی او لږ غوندې پیغمبر علیہ السلام ته شکایت وکړ وی د الله رسوله مونږ سره خلک هغه مینه نه کوي چې کومه پکار ده پکار خدا را د پیغمبر ترې چې ما سره خلک ډېره مینه وکړي. زر لاړ رسول الله مبارک په ممبر کېناست او صحابو ته تقریر وکړ ویې فرمایل خلک خبردار عباس زما تره دی او تاسو ته پته ده چې تره څه وکړي عم الرجل سن و ابي تره د پلار په ځای که چا دې خفه کړ زه خفه کړم چې زه خفه کړم الله خفه کړ چې الله خفه کړ جهنم ته به وغورځېږي چې چا دې خوشحاله کړ زه خوشحاله کړم چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړ چې الله خوشحاله کړ خوشحالي او جنتونه به الله ورکړي. هغې نه پس به صحابه د سره ډېر احترام او ډېر قدر به کوو دا یې نه مخکې به م کوو خو د ده خیال دا د انسان بعضې وخت کې دا خیال چې زما جوړ دوی هغه محبت نه ساتي او ډېره ناشنا یو واقع درته ویمه بیا راته دا لمونځ ښیم.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ وانو د خلکو د کورونو ناوی به جمعات ته وي لومبه زمانہ و د خلکو کوټې وي جمعات طرف ته چې رچا کوټه ونو ناوه جمعات ته وا هغه اعلان وکوي دا ناوی مو واړه بل طرف ته د کوټو وبخپل انګڼو طرف ته کې ځکه چې دا باران شي او دلته ناوی را بیګي نو مزګزارو ته تکلیف دی واقعي خبره جوړه ده نو خلک اوس خپل ناوی اوس پړدلې او خپل لیونه تازه کړل او د کوټو او به انګړو طرف ته واړولې حضرت عباس رضی الله عنه ناوو نه لقولا نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی وی قتل نو امیر المؤمنین د امیر المؤمنین حکم خو به منی قران کې الله یطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم د خدای او د رسول او د بادشاہ حکم به منی او امیر المؤمنین نو چې هغه قتل چې ټول خلکو عمل کړی دی او عباس نه دی کړی نو غصه شونو چونکه راواغشت غناوي په ولا وخته وردوله وی دا ولې د ناونه دا اړولې نور خلق عملو کو سبب خلق وای چې د یو کس سره یو شان انصاف دي نور سره بل شان انصاف نو چې عباس راغی نو خپشو وی امیر المؤمنین زمانہ ودی ولې غرزوله وته وی تا ولې عملونه ک نور خلقو کو وی ما زکا او نو غرزول امیر المؤمنین زیاتې دی وکړه غلطی دی وکړه دا ناوه ما ته رسول الله مبارک په خپل لګولې دا وی قسم دې چې دلته ما کوټه جوړوله په خپل راوخته او دلته ناوه لګول او خټه مبارک خټه په خپل لاس مبارک راواغښته او دلته لګولې دا بس عمر په جړا شو خدا هم نه غلطی شوی دا هم نه زیاتې شوی دا ناوه به زه په خپل ټیک کوم نه دواړه لګوندې په دغه کې شو یو بل سره لګ تیز شو عمر وی نشي کېږي عباس ما زیاتې کړې ما تدا پته نه و چې دا د رسول الله مبارک د لاس ناوه وه وی اوس به دا داسې نه لګو ته به د ما په اوږو درېږې اوچتېږې به او خټه به زه در کوم او دا ناوه به پس په لګې دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک د سره څومره مینه ادم ډېر محبت و یو ځل ورته چا وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی عمر کې لږ فرق و ترې خو عمر کې فرق و وی انا سن و هو اکبر وی په عمر کې خو دې زه زیات یم 2 کاله ته مشر یم خو مشر هغه دی ګورې عمر زما زیات دی او مشر رسول الله مبارک دی